بسم الله الرحمن الرحیم. सूरत البقرہ رکوع نمبر 28 बननवायो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनक अनिल महीज़। او तपोस कइस्ताना د احکامو د حیض په باره کې. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ورته ووایه چې دا حالت د ګندګۍ دی یا دا حالت د بیماری دی. فاعتزلوا النساء في المحيض، نو جدا اوسئ د ښځو نه په حالت د حیض کې. ولا تقربوهن حتى يطهرن، او منځدې کېږئ دې ښځو ته په کوروالي سره تر دې پورې چې دوی پاکې شي. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، او کله چې پاکې شي دوی نو بیا ورځئ دوی ته د چرته نه چې حکم کړی تاسو ته الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بشک الله خوښوي توبه ایستونکي او خوښوي ځان پاک ساتونکي. نساؤکم حرث لکم، ښځې ستاسو پټي دي ستاسو. فأتو حرثکم، پس ورځئ خپلو پټو ته. انا شئتم، څرنګه چې خوښه شي ستاسو. وقدموا لانفسکم، او وړاندې فکر کوئ د خپلو ځانونو. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، او ویریږئ د الله نه او پوهه شئ چې بېشکه تاسو به ملاقات کوئ د هغه سره. وبشر المؤمنین، او زیری ورکه مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانکم، او مگر زوی نوم د الله ذریعه د منع کېدو د پاره د قسمونو خپلو. ان تبروا وتتقوا، چې نیکي به نه کو او پرهیزګاري به نه کو، تقوادار کېږو به نه. وتصلحوا بین الناس، او اصلاح به نه کوئ په منځ د خلکو کې. والله سمیع علیم، او الله ښه اورېدونکی او پوهه دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه نیسي تاسو الله پاک په بې مطلبه قسمونو ستاسو. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن نیسي تاسو په هغه قسمونو چې ښه په اراده د زړه سره تاسو وخورئ. والله غفور حلیم، او الله خو معاف کوونکی او صابر دی. للذین یؤلون من نسائهم، د پاره د هغه کسانو چې قسمونه وخوري خپلو ښځو ته. تربص 4 اشهر، انتظار به کوئ د 4 میاشتو. فإن فاءوا، پس کچری دوی رجوع وکړله. فإن الله غفور رحیم، پس بېشک الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم، او کچری اراده وي د طلاق، عزم وي یعنی قصې کړی د طلاق، نو بېشک الله اورېدونکی او پوهه دی. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، او طلاق کړې شوې ښځې دې انتظار کوي خپلو ځانونو ته د 3 حیضو پورې. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله، او نه دی حلال دی ښځو له چې پټ کړي هغه څه چې الله جوړ کړي دي د دوی په بچدانو کې، په رحمونو کې. که چېرې دوی ایمان راوړونکي په الله والیوم الآخر، او په ورځ د آخرت. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، او خاوندان د دې ښځو حقدار دي چې واپس خپلو ښځو ته راشي په
په دې موده کې په دې عدت کې کچرې ارادې لري د اصلاح کولو یعنې د صحیح تعلقاتو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او په دې ښځو باندې هم دغه شانتي په شان حق دی څنګه چې د سړو حق دی په دې ښځو باندې په شرعي طریقې سره وللرجال علیهن درجه خو د سړو درجه په دې ښځو باندې اوچته ده خو د سړو په ښځو باندې درجه یو درجه زیاته ده والله عزیز حکیم الله خو غالب دی او د حکمت خاوند دی په دې رکوع کې زما استاد زنانو دپاره ډېر اهم مسایل چې دي هغه د زده کړې دپاره الله رب العالمین ډېر اهم مسایل دلته ما تاته بیان کړي دي او په دې کې دننه په احادیثو کې او په فقه کې د دې ډېر زیات تفصیل دی اکثر دا زنانه ټول دا تپوس کوي که نه د حیض په حالت کې حیض هغه زنانه بیماری ته ویلی کېږي چې هغه هره میاشت راځي د هرې جنۍ چې لویه شي د بوډاوالي پورې هم دغه بیماري چې راځي که نه نو دې ته حیض ویلی کېږي موږ ورته اکثر مینسیز هم جنکۍ وایي که نه انګلیش کې نو دغه بیماري چې ده یو خو دا چې موږ قرآن وایو اوس بیماري راغلله نو قرآن له به لاس نه وروړې او د قرآن سبق اورېدی شي قرآن په موبایل کې راړولی شي هغه موبایل په لاس کې نیوی شي خیر دی لکه دا خو عکس دی که نه او مختلف علماو نه موږ تپوسونه هم کړي فتوې هم راغوښتي دي او دغه شانتې بیا عربي نشي لیکلی او چې ځان سره یې نوټ کړې نو پښتو اردو لیکلی شي تشریح هم لیکلی شي بل زما خویندو استاد هم ویلی شي او شاګرد هم ویلی شي سبق خو دا به شرط چې دغه به وایي ټول آیت به نه پوره کوي یو ټکی به وایي الله رب العالمین فرمایي د صحابو سره فکر و چې لکه د دې پوره خبره لکه ښکاره شي ځکه چې د بیمارۍ په دوران کې د ښځو سره تعلق ساتل پکار دي نه دي پکار که نه مخکې خو لکه دا قانون جوړېدو نو د هرې خبرې هغو تپوس کړی الحمدلله ما تا ته ښکاره پرته ده خبره نو الله ورته فرمایي چې د ښځو نه جدا اوسئ دا د ګندګۍ د بیمارۍ یو حالت دی خو د ښځو نه جدا اوسئ په حالت د حیض کې خو دوی ته د ښځو ته په د کوروالي دپاره مه نږدې کېږئ تر دې پورې چې دوی پاکې شي بیا چې کله پاکې شي نو الله فرمایي بیا ورځئ د چېرته نه چې الله حکم درکړی دی ډېر ښکلی آیت الله رب العالمین په مختصر سرن خبره کې زما او ستا عقل او سوچ چې دی ټیک کړی دی ځکه چې الله توبه ایستونکي خوښوي او ځان پاک ساتونکي خوښوي او بیا الله فرمایي دا ستاسو پټي دي خپلو پټو ته ورشئ خو د وړاندې فکر د ځانونو کوئ خبره دا ده چې د حیض په دوران کې ښځه خاوند کوروالی نشي کولی خو مطلب یې دا نه دی چې د ښځو ته مه نږدې کېږئ چې ګینې چې کله په بیماري نو نه به یو ځای په یو کټ کې کښېنئ او نه به په یو ځای خوراک کوئ او ګینې یا به د یهودیانو د هندوانو کار دی چې بس یو بل به ګوتې نه وروړي د لاس به یې خوراک نه ورکو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت عایشه رضی الله عنها لکه د بیمارۍ حالت په و نو په یو کمبل یا یو بړستن کې سملاستلي هم دي خو لکه مسلمان له پکار ده چې نارینه له هم پکار ده او زنانه له هم پکار ده چې په دې حالت کې نور لکه داسې دغه نه کوي نور اسې ګپ شپ خوراک هر څه کولی شي او بل اسې د یو بل خوا ته کېناستل لکه دا کولی شي یعنې په یو بړستن کې سملاستی یم چې مطلب خو دونه نوبت کوروالي ته د نوبت نه وباسي لکه داسې حالت نه دي ځان ساتي ځکه چې دا کار پکې حرام دی بلکې مثال د زنا دی بیا لکه خپل خاوند حلال دی خو لکه بیا لکه حرام دی او اسیم کم خیالی نو فطری خبره هوی د پاک او د څښا خبره هوی که نه طبیعت الله پاک خو نارینه له او زنانه له دغه شانتي او سوچ ورکړی دی الله پاک اوسېدونکي خوښوي او چې څه مخکې شوي دی الله فرمایي توبه ایستونکي خوښوم بیا الله د پټو ذکر کړی ځکه کړی دی چې څنګه چې خلک په ځمکه کې فصل وکړي او د هغې نه څه زرغون شي نو دغه شانتې
الله پاک خو صرف دا نه چې تاسو به د شهوت دپاره کارونه کوئ او د بچي به بند کوئ د بچو فکر به نه کوئ یا دا ځینې خلک وایي نه بچي مې نه دي خوښو یا نه راوړم یا دا نمونه خبرې ډېره سخته ګناه ده. الله دې موږ ټول د دې خبرونه په امان کړي. نو دا د پیداوار ځای دی او د پیداوار د ځای چې کومه لاره الله ښوولې ده نو په حقه لاره باندې ته خپل پیداوار چې دی هغه حاصل که. بیا الله رب العالمین فرمایي چې تاسو چې قسم خورئ چې د نیکۍ کار به نه کوم او پرهیزګاري به نه کوم او د خلکو په منځ کې به صلح نه راولم او خبره څه کوي چې په خدای مې دې قسم الله پې ګواه کړي د الله نوموالې د الله په نوم مې دې قسم چې ورور ته وې مور ته وې خور ته وې زه به ستا سره خبرې نه کوم. نو دا خبره شوه یا په الله مې دې قسم چې دا د نیکۍ کار به زه نه کوم که نه لکه ښه ښکلي د نیکۍ کار ته قسم خورئ او الله پې ګواه کوي. نو الله پاک وایي زما نوم مه اخلئ په داسې خبره باندې چې هغه تاسو حرام او ناروا کارونه کوئ او چې بیا هم داسې کار وکړو او پته راته ولګېده نو بیا به خپل قسم مات کوئ کفاره به ورکوئ او د نیکۍ کار به شروع کوئ او چې په هغه د نیکۍ کار چې قسم خوړلی دی نو هغه کار به شروع کوئ. لکه تا اوس قسم وخوړو که نه چې زه به د خپلې خور که نه ځم بس قار شوی په څه خبره باندې نو ته به داسې چل وکړې چې د خور کره به لاړ شي او د قسم به کفاره ورکړي. د قسم کفاره 10 مسکینان مړول دي یا 10 مسکینانو ته جامې ورکول دي او یا 3 روژې نیول دي. د هغې تفصیل به انشاءالله مخکې راشي. بیا الله رب العالمین فرمایي الله ستاسو د خلو په بې مطلبه قسمونو تاسو نه رانیسي. ځینو خلکو هسې قسم دی وایي که نه قسم دی یا کار داسې دی مړه قسم دی دا داسې چل وکړو که نه هسې داسې نو دا ښه خبره هم نه ده خو که د چا عادت یا د خولې نه دې ووتو اړو سوچ دې نشته چې لا ما قسم دی ویلی دی نو دا خیر دی. خو چې داسې ووایي چې د الله په نوم مې دې قسمي چې زه به دا کار داسې کوم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم دې ته دا وایي چې د زړه په اراده دې قسم وخوړو نو بیا به د هغې خامخا کفاره ورکړي. بیا دلته الله رب العالمین د ښځې چې خاوند چې ښځې ته قسم وخوري چې زه به ستا سره تعلق نه ساتم نو راځي که نه زندګي د ښځې خاوند په منځ کې خامخا کله کله راشي خفګان پیدا شو خو نکاح خو یي خو هسې د یو بل نه لږ مرور شو یا داسې نو دا خو څه خاص خبره نه لږ ساعت مرور شو پکار دی چې ښځه مخکې شي پکار چې سړی مخکې شي خو لکه تعلق بیرته ټیک کړي. خو که یو بنده فرض کړي قسم وخوړو نو د دې قسم د خفګان دپاره الله پاک بیا 4 میاشتې مقرر کړي چې د دې 4 میاشتو په منځ کې به یا دا بنده د قسم چې دی هغه به مات کړي او دغه به ورکړي فدیه به ورکړي د دې 4 میاشتو په منځ کې. او که 4 میاشتې تېرې کړې او دوی یو بل ته غږ ونه کو کوروالی یې ونه کو نو علما وایي چې په ده باندې یو طلاق چې دی هغه واقع شو. نو اوس د دې مودې تېرېدو 4 میاشتو تېرېدو نه پس به ځینې علما وایي چې نه معامله به عدالت ته لاړه شي نو خاوند ته به حکم وشي چې یا رجوع وکړه یا طلاق ورکړه نو بیا به 2م طلاق ورکړي. نو که 2م طلاق هم وشو جو بیا خو پکې خبره خلاصه شو. که دوی بیا یو ځای کېږي هم نو بغیر د نکاح نه به نشي یو ځای کېدی بیا نکاح تړي دوی به بیا یو بل ته رجوع وکړي او بیا به که ټول ژوند کې به هم دی بیا بل 3م طلاق نه ورکوي. که طلاق یې ورکړو بیا به چې دی نو په ده باندې ظاهره ته بیا طلاق راشي. او که په دې 4 میاشتو کې دننه قسم مات کو د خاوند او رجوع یې وکړله نو کفاره به ورکړي. او که نه 4 میاشتې تېرې شوې نو یو طلاق رالو په خبره باندې پوه شوی که نه. او که نه دا سړی وایي چې نه طلاق ورکوم دغه قسم مې خوړلی دی او لکه اراده یې د طلاق یي نو بیا خو الله ته پته ده بس طلاق کړی شوي ښځې به انتظار کوي خپلو ځانونو ته 3 هیزو پورې او حلال نه دي چې دوی پټ کې هغه څه چې الله دوی په رحمونو کې ایښي دي چې طلاق ورکړلی شي ښځې له نو دا به 3 میاشتې به دا صبر کوي دا بل نکاح نشي کولی. چې یو ځل بیماري راشي یو میاشت شوه ولامبي بیا چې بل ځل بیماري راشي ولامبي 2 میاشتې به چې بل ځل بیماري راشي او دا ولامبي نو هله د هغې نه پس بیا دا نکاح کولی شي ځکه چې دا خبره د شک نه بهر شي چې دا ښځه د بړو ناجوړه ده او که نه ده 3 میاشتې به دا دغه شان صبر کوي. او د دې 3 هیزو په دوران کې څنګه چې دا 4 میاشتې مقرر شوي دي که نه نو دا 3 میاشتې د دې خاوند ته دا حق دی چې که دی غواړي نو بس په دې کې دی
اولنۍ کې خو به بس ته قسم کفاره ورکړي جو رجوع دي اولنۍ میاشت کې که په دویمه کې بیا دغه شان شوه لکه څلور چې څلور میاشتې تېرې شوې د رجوع ونه کړله جو بیا خو به خبره خلاصه شي لکه طلاق به پرې راشي نو که فرض که دی بیا رجوع کول غواړي نو بیا به دې نکاح تړي او که بیا هم دی اراده یې د طلاق جو بس بیا دې ول طلاق ورکړي خو لکه دا خبره لازمي ده چې طلاق شوي ښځې به ځان ته انتظار کوي د 3 ورځو پورې. زما ګرانو خویندو مشرانو زما سره هر قسم بندیان یې الله پاک دې ټول خوشحاله او آباد او روغ جوړ لري. خبره دا ده چې ځان له کوټې شان په دې خبره باندې پوهې که د زنانو مسایل په دې دوران کې ډېر په دې خبرو کې ډېر زیات دي که نه. یو خو دا نن سبا د قومي لوط عمل ډېر زیات شوی دی نو د دې ډېر زیات مخنیوی پکار دی او نن سبا د دې موبایلو د لاسه مختلف میسیجونه ویډیوګان او تصویرونه او رابطې او دا فضولیات دونه ډېر شوي دي چې د ښځې خاوند چې دا ښایسته رشته ده کومه د ټول عمر ښایسته رشته نو په دې کې ډېر زیات فتنې او خرابي راغلې ده نو دې ته ډېر زیات خیال کوئ او یهود هنود غواړي دا چې په دې کې ورانۍ راولي او مسلمانان اخلاقي طور ذلیل او تباه کړي که نه. نو الله دې نه کړي الله دې څوک د مسلمان خلاف سازشونه کوي الله دې هغو په خپله تباه کړي او زموږ خاندانونه دې الله ودان او آباد ساتي. خو د طلاق شرع ډېره زیاته شوې ده ډېر زیات طلاقونه کېږي لا واده هم نه یې شوي کویدنې وشي او د خبرو دغه د لاسه چې دی نو طلاقونه وشي که نه. نو دې ته ډېر زیات خیال کوئ احتیاط کوئ الله دې د ټولو باندې خپل رحم خصوصي وکړي او په دې بل رکوع کې هم له طلاق خبره جاري ده. صدق الله العظیم.